او اخری او نقطار ته بیانوم چې د اخر کې د ایمان لګ تازه شي وخت جابر رضی الله تعالی عنہ هغه یو تابعی دی تابعی سالم رضی الله هغه ته قصه کا جابر سے ورته فرمای جابر ابن عبد الله چې صلح حدیبیه په مقام کې موږ سره وبکم وی وبر سره نه وی او چې بیا یو پیاله په یو حدیث کې راغلی پیاله یا پتکای راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سره یو پیاله کې یا په پتکی کې وبوي او هغه نه حضور مبارک باغې نه او دس کو هغه نه به سکاک چې موږ پیغمبر علی السلام لرالو ورته هم فرمایلی یا رسول الله ټول صحابه تګی دي او د سوق وبنشتا د سکاک وبنشتا د زناور وبنشتا یا رسول الله مبارکا ټول تګیو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دا کومي اوبه چې تاسو په وړاندې په پیاله یا په پتکی کې پرتی دي بس صرف دا اوبه دي او ډېر تکلیف او په شدت کې یو چې حضور مبارک راته فرمایل جابر سے فرمایي چې دا اوبه ما ترا نږدې کې حضور مبارک ته چې را نږدې کړي چې لاس مبارک پیغمبر علی السلام په دغه اوبو کې خدا جابر سے فرمایي چې قسم په خدای چې د حضور مبارک د ګوتو منځنا داسي اوبرا خټ کې دی لگا دی او چې نه نشو برا خټ کېږي یعنی یا رسول الله دا هم موسی علیہ السلام هر یو شی ته زموږ سلام دی جلیل القدر پیغمبر دی تیګ نه خو بر وزي په همسا باندې تیګ والا دا ډېر غټ کمال دی ډېر لوی خدا عام معمول دی چې تیګ نه وب روزي خو چې ګوت نه څوک وبر وباسي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سالم فرمایي چې ما تاسو ته روک جابر نا رضی الله عنه چې په دې وخت کې تاسو څو کسان وای چې جابر را ته فرمایل چې په دې وخت کې مونږ 1500 کسانو خو الله په ذات قسم کې 1 लाख کسان په دغه وخت کې موجود وي رسول الله دا اوبه په ټولو تر رسیدلې وي ورته 1 लाख کسان وای دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت باندې کمال او معجزات داسې ډیر کمالات او معجزات